نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 16 آیت نمبر 149 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه د کافرانو منافقینو خبره ممنی الله تعالی بستاسو مدد کوي اصلاح د مومنانو دا زیر دے د پاره د مومنانو او زجر دے د پاره د منافقانو سحلات د غزوه احد بیانیږي با مومنانو تا د معافی اعلان زیر او بشارت د مسلمانانو سره د رب العالمین خصوصی امداد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی مسلمانانو ان تطیعوا الذین کچری خبر امنی تاسو د هغه کسانو کفرو چې کفر کړی دی ستاسو خیر خوا نشي کېدی یردوکم وابړوي تاسو لرا علی اعقابکم په پوندو ستاسو یعنی تاسو به د اسلام نه واپس کی فتنقلبو نشیب تاسو خاسرین تاوانیان په دنیا او آخرت کی بل الله بلکې الله مولاکم کارساز مالک ستاسو دی وهو او هغه خیر الناصرین ډیر ښه مددگار دی د مدد او د نصرت یو طریقه چې ستاسو هیبت او رعب د کافرانو د مشرکینو په زړه کې اچولی دی د مشرکینو دپاره تخویف دنیاوي او اخروي دواړه دي سنلقي زردا چې اوبه غورځوو من فی قلوب الذین په زړونو د هغې کسانو کې کفرو چې کفر کړی دی الرعب هیبت رعب لره بما پدی وجه اشرکو بالله چې حصدار کړی دی دوی د الله سره د الله شریکانی جوړ کړي ما هغه څوک لم ينزل به چې نه دی رالیږلی الله په هغې باندې سلطانا څه دلیل حجت اس دلیل نشته دوی سره تخویف اخروی دی چې داسې مشرکینو ټکانه پس د مرګ نه څه شی دی ومأواهم او ځای د ورتلو د دوی النار اور دی مراد دی د جهنم دوزخ اور وبئس ډیر ناکارا او بد مثوى الظالمین زید وسیدو د ظالمانو دی ظالمان نو مراد مشرکین دي د نصرت د رب العالمین دویمه طریقه په ابتدا د غزوه احد کې ولقد او یقینا صدقکم الله رشتیا کړه تاسو سره الله وعده وعد خپلا رب العالمین د خپل وعده خلاف ورزی نه کله اذ هغه وقت تحسونهم چې وجل تاسو دوی لرا باذنه په حکم د الله فتوفیق د الله سره په ابتدا د غزوه احد کې چې 22 کسان تاسو قتل کړه نور او تختیدل او دغه شانتي کومې زنانه چې راوستي وي هغوی هم د میدان نه منډې وهلې او پنسي راوچتې کړې وي دغه مدد او د الله تعالی حتی تردی اذا فشلتم کله چې کمزوري اخودله تاسو وتنازعتم او جګړه وکړه تاسو اختلاف رای پیدا شو ستاسو په منځ کې فی الامر په حکم د پیغمبر کې کوم 50 کسان د عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په سرپرستی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دره باندې غونډې باندې مقرر کړیو حکم ورته دا کړو چې تاسو به دغه نه پرېږدئ وعصیتم نافرماني وکړه تاسو کله چې غونډۍ پرېښوده تاسو راکوش شوئ د هغې نه دغه جماعت چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرۍ د عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه مقرر کړو کله چې هغوی وکتل مسلمانان غنیمتونه جمع کوي کفار د میدان نه وتښتېدل نو څه کسانو دا ویله جنگ ختم شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر پوره شو نور په دې غونډۍ باندې د پاتې کېدو ضرورت نشته دی نور ورته ویل لکه عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه لس ملګرو چې نه تاسو غونډۍ مه پرېږدئ مه کوزېږئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم حکم ته تاسو انتظار وکړئ خو هغې انتظار اونکو اجتهادي غلطي وه راکوش شو میدان ته دغه فتحه په شکست باندې بدله شو چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د شا طرف نه حمله وکړه دغه لس صحابه کرام چې کوم په غونډۍ هغه هم شهیدان کړه میدان ته راکوش شو او هغه ګمسان لړایي او جنگ
دوباره شروع شو. من بعد ما اراکم پس د دینا چې وخودل الله تاسو ته ما هغه فتحا تحبونا چې خوخولا تاسو. مراد څه شی دی؟ فتح، مدد د الله، غلبه د مسلمانانو او غنیمتونه. منکم بعض استاسونا من یریدو هغه څوک دی چې غواړي الدنیا دنیا لره، ومنکم او بعض استاسونا من یرید الاخره هغه دی چې غواړي اخرت لره، جنت غواړي. ثم بیای صرفکم واړولی تاسو لره عنهم د دوینا لیبتلیکم دې د پاره چې امتحان وکړي په تاسو باندې چې صبر په میدان د جنگ کې کوئ کنه، چې صبر په شهادت او د زخمی کېدو د ملګرو باندې کوي او کنه. نو دغلطه دغه لغزش وشو، اجتهادي غلطي وشو د الله د طرفنا، اغوی ته د معافی اعلان دی. الله وی یقینا معافی کړی دا مونږ تاسو ته، بل ذکر راځي مونږ معافی کړی دا هغوی ته، او بل ذکر راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ته ورته معافی وکړه، ته ورلا بخنه وغواړه او ته په مشوره کې د ځان سره شریک. پس د دومره تاکیداتونه بیا هم په صحابه باندې تنقید کول، د هغې خلاف لبی کشایی کول، دا یقینا عظیم جرم دی. الله معاف کړی دی، الله ورته د معافی اعلان کړی دی، چاته حق نشته دی د تنقید د تبرع. ولقد او یقینا عفا معافی کړی د الله عنکم تاسو ته، والله ذو فضل او الله فضل والده علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. اول مصداقهم دغه مؤمنان. دویم لغزش بیانی کله چې هغوی وپسی حمله په مسلمانانو باندې وکړه، هغوی خواره واره شو، مدینه طرف ته روانو. افوادهم خوره شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت باندې ورسید. نو زنو ویلا چې اوس د جنگ کولو کوم ضرورت پاتې شو چې رسول الله من کې موجود نه دی، او زنو دا ویل چې اوس دنیا کې د ژوند د زندگی تیرولو هیڅ فایده نشته چې رسول الله دنیا کې نشته. انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ راغه ټول ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړی شو، نو د الله رسول چې موږ ته کومه طریقه خودلې ده په هغه طریقه باندې موږ جهاد کو، رستو کیږو بنا او پس جنگ ته ورغی. او د الله په ذات باندې قسم کوي چې ماته د احد د خوانه د جنت خوشبو را روانه ده او په شهادت باندې ورسید. اذ تسعدون کله چې روان وئ تاسو مدینې ته، ولا تلؤون او شات نکتل تاسو علی احد هچاتا، والرسول او رسول صلی الله علیه وسلم يدعوکم اوازی کولو تاسو تا چې راشي زما طرف ته اے بندگانو د الله، فی اخراکم ورستو تاسو پسی، حلن کې هغه ولاړو په ډله بل ستاسو کی، فاثابکم نو په بدل کې درکړو تاسو ته الله تعالی غمم بغم، غم سره د بل غمنا ډیر غمونه تاسو ته راجم شو، ملګری شهیدان شو، زخمیان شو، فتح په شکست باندې بدل شو، د دښمن لخکری غالب شوی، او د دې ټولو نه لوی غم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت خبره. او په دغه غزوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو، چهره انور زخمی شو، د جسم نه ویني روانې شوی. لکی لا تحزنوا دې د پاره چې غمجن نشئ تاسو، علا په هغه څه ما فاتکم چې لاړ ستاسو د لاسونو نه، ولا ما او نه هغه څه اصابکم چې ورسېدل تاسو ته. کله چې دوی ته پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من کې موجود دی، صحابه کرام واپس ورجمع شو او د الله د رسول په لیدو سره غمونه ختم شو. دوباره جهاد شروع کو، جنگ شروع کو، او بیا هغه مفصل تفصیل د غزوه احد د سیرت په کتابونو کې موجود دی، بالخصوص فتح الجواد چې ټول راجمع شوی دغه. والله خبیر الله خبردار دی بما په هغه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ. نصرت د رب العالمین د طرفنا په صورت د پرکالی کې تسلی د مؤمنانو ته او زجر د منافقینو ته. دی آیات مبارکه کې
حروف تهجی د الف نه واخله تر یا پورې ټول موجود. ثم بیا انزل علیکم راولېږلو الله په تاسو باندې من بعد الغم پس د غمنا امنة نعاسا امن یعنی پرکاله یغشا چې پټولی طائفة منکم یو ډله ستاسو نه مؤمنان وطائفة او بلا ډلوا د منافقینو قد اهمتهم چې یقینا په غم کې اچولو هغوی لره انفسهم ځانونو خپلو صرف د خپل ځان سوچ او فکر ورسره یظنون ګمانې کولو بالله په الله باندې غیر الحق ناحقا ظن الجاهلیه ګمان د جاهلیت یقولون وایدوی هل لنا چې آیشته ده د پارا زمونگا من الامر د کارنا من شیء څه آیا اولی زمونگ مدد او نصرت اونشو چې دوی په مونږ باندې غالب شو. قل ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الامر یقینا اختیار د مدد د نصرت كله ټول لله خاص الله لره دی. یخفونا پټوي دوی فی انفسهم پړونو خپلو کې ما هغه څه لره لا یبدون لکه چې نه ښکاره کوي تا ته. یقولون وایدوی لو کان لنا من الامر کچری وی زمنگ د پارا د اختیار نا شیئن سشی ما قتلنا نو نبا وجل شوی من ها هنا دلتا ولی من قتل شو ولی زمنگ کسان زخمیان شو. الان کی د اسلام د پارا د الله په لاره کې قتل زخمی کېدل دا خو یو اعزاز دی چې شهادت ملویږي الله رضا ملویږي جنت ملویږي. قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم په کورونو خپلو کې لبرز الذین نو خامخا راوتلی به وی هغه کسان کتب علیهم القتل چې لیکلی شوی وی په هغوی باندې مرګ الی مضاجعهم ځایونو د غورځېدلو خپلو ته د خپل مرګ ځایونو ته به خامخا راوتلی وی چې کوم ځای کوم وخت د دوی دپاره د مرګ په تقدیر کې لیکل شوی وي. وليبتلي الله او دا د دې دپاره چې امتحان وکړي الله ما د هغه څه فی صدورکم چې په سینو ستاسو کې دي وليمحص او دپاره دي چې پاک کړي الله ما هغه څه فی قلوبکم چې په زړونو ستاسو کې دي والله علیم بذات الصدور الله ښه پوهه دی په هغه راز د سینو باندې. ان الذین یقینا هغه کسان تولوا منکم چې پشاشو ستاسونا و پس اگرزید ستاسونا یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوي دوړلې انما استزلهم الشیطان یقینا خویولی و دوی لرا شیطان ببعض ما په سبب د بعضی هغه عملونو کسبو چې کړي و دوی ولقد او یقینا عفى الله عنهم معافي کړي دا الله دوی ته. اوس چاته حق د تنقید اعتراض د لب کشای نشته دی خاموش دی پاتیس. ان الله یقینا الله غفور حلیم ډیر معافی کون کې ډیر صبر کون کې دی.